بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په تیر سبق کې مونږه د سنت منځونو باسه نه شروع کړو، سنت تعریف مونږ کړو. یا کار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تابعداري کړي. یا سنت په دوه قسمه باندې، سنت مؤکده او سنت غیر مؤکده. مؤکده چې پیغمبر سلام اکثر کړي، کله کله په خودري. غیر مؤکده چې کله کله کړي او اکثر پر خودري. نا ویل شو چې کم کم منځونه دي. الصلوات المندوبه واحياء الليالي. بس نفل منځونه مندوبه معنا نفل منځونه، او احیاء الليالي د شپې د شپې یا خول یا شپې ژوندې کول. شپې ژوندې کول مطلب دا دی چې په شپه کې الله تعالی عبادت وکړل شي، تهجد مونږ وکړل شي، دغه ته احیاء الليالي وایي. ناول وایي د صلات تحیه المسجد مبارکه چې مستحب کړی شوی دی لمن دا چر لپاره دخل المسجد چې جمعه ته داخل شي. کوم کس چې جمعه ته داخل شي نه لپاره مستحب دی ان يصلي ركعتين قبل الجلوس، چې د کیناستونه مخکې 2 رکعاته وکړي. ويسمى هذه الصلاه تحيه المسجد، او دې مستتحيه المسجد وي. فإن صلى ركعتين بعد ما جلس فلا بأس به، بیا به سبب نشته. مطلب دا دی چې اول مستحب دی چې د جمعه ته داخليږي، جمعه ته داخليدو سره د کیناستونه مخکې نه دا تحيه المسجد وکړي. او کچته دې کیناستو او بیا پس لاګي نماز وکړو جو د سیم سیدا پوجو غوړه دارا چې دې په کم ټیم کې جمعه ته ولنه وځي، لیکن استونه مخکې د دغه وکړي تحيه المسجد وکړي. وإن صلى الفرد عقب دخوله في المسجد أو صلى صلاة أخرى ولم ينوي بها تحية المسجد يكفيه هذه الصلاة عن تحية المسجد. فکده یو جمعه ته داخل شو په داسې حال کې چې هغه د نفل وخت نه دی، د ماقام نماز نه مخکې لاړو، او یا د سه چې د جمعه ته ولنه او ته ډایرک په فرض ودرېدو او یا په سنت ودرېدو، د په صلات تحیه المسجد نیت نه کړي، او بیا هم د طرف نه بدا تحیه المسجد به کافی کیږي. اصل کې د دنه کېدو سره منځ پکار دی. که فرض مونږ وکړو لاون ته تحیه المسجد ثواب ملوي، که سنت وکړو او که سنت او فرض نه کې یو نفل به برکات وکړي. وإن صلى الفرض كتر دوقل الفرض عقب دخوله في المسجد ورسل لنا داخلين بجماعت کې، او صلى صلاة أخرى هذا يبل منزوكو يعني سنتي وقل يا ويتر وقل ولم ينوي بها تحية المسجد، او بريق لا تحية المسجد نیت نو کړي، يكفيه هذه الصلاة عن تحية المسجد، نو کافی کیږي بدامون ده تحية المسجد. وتستحب ركعتان بعد الوضوء قبل جفاف الماء من الأعضاء، وتسمى هذه صلاة تحية الوضوء. فجكلا او دسکی او دا او دس نه بعد دلاله اندامونه کوم چې انځل شي وي دا لا وچی وي دا یې وچیدونه مخکې د 2 رکعاته وکي، دا مستحب دی او د تحیه الوضو لري. تحیه الوضو دا او دس نو ورسو چې او دس ته وکړو هغه نه بعد. وتستحب رکعتان او مستحب لشي د 2 رکعاتونه بعد الوضوء ورسو دا او دس قبل جفاف الماء من الاعضاء، مخکې د دې نه چې دا اعضاء نه وبوج شي. وتسمى هذه الصلاه تحيه الوضوء، هذه مستحيه الوضوء لري. وتستحب 4 ركعات في الضحى ويزيد ما شاء الى 12 ركعه، وتسمى هذه الصلاه صلاه الضحى. او د ساق د موسی کنه ساق مون د چاشمو صلاه الضحى نه دا مستحب دی چې 3 رکعاتونه وکي، او د 3 زیات هم کولای شي، اته کولای شي، لس کولای شي، 12 پورې دا کولای شي د صلات الضحى وي د ساق په وخت کې. بعضو چې د اشراق او د ساق دا یو ټیم دی، بعضو چې د اشراق د ټیم نه یو غنټه بعد یا دا چاشته بي. وتستحب ومستحب لشي د 4 رکعات 3 رکعات په الضحى د ساق په وخت کې، ويزيد ما شاء او زیاتې باسي د غوړي الى 10 رکعات 12 رکعاتونو پورې وي. تسمى هذه صلاه صلاه الضحى، هذه مستصلاه الضحى وي. وتستحب صلاة الاستخارة وهي ركعتان
او صلات الاستخاره دا مستحب کړی شوی دا دوه رکعات صلات الاستخاره مطلب دا دی چې لکه ته یو کار کې جایز کار وته چې لکه وسی وکما کو ورستي وکما یو جایز کار دا کاروبار شروع کما کو شروع نه کما نو ته دوه رکعات د استخاره پنځت باندې وکي او بیا ودانې نه بس دعا وغواړي بیا ولکه چې کم کار تاسو زیات میلان پیدا شو جو هغه کار کې چې نو بیا وکړي چې کم کار کې ستا ډیر زیات میلان نو نو باندې کې بیا دغه به استخاره وشي او نو خوب لیدل بګنی چې خامخا په خوب کې بتدای نه یو یا بازو په مانځ باندې بوتري ګلو په مخه به اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سټ خې طرف ته وړي دو به کوو کګس طرف ته وړي بیا مینه کوي نو تستحب صلاه الاستخاره دا استخاری منذ مستحب کړل وهي رکعتان او دا دو رکعات منځ وتستحب صلاه الحاجه وهي ركعتان او دا صلاه حاجت هم دو رکعات مستحب کړل صلاه الحاجت چې ستایو حاجت یو ضرورتي دای د پاره تر الله پاک نو سوالو کې دعا وغواړي نو دام دو رکعات ويستحب احياء ليالي العشر الاخير من الرمضان او مستحب دي د رمضان مبارک اخرنۍ له سورې رونول اغج باندې کول مطلب د رمضان مبارک په اخرنۍ له شپو کې ډېر زیات عبادت کول دا مستحب دي احياء ويستحب مستحب لشيني احياء ژوندۍ کول ليالي العشر الاخير من رمضان د رمضان مبارک د اخر له سورې یعنی اعتکاف کې دا ورځ دي ويستحب احياء ليلتي عيد الفطر وعيد الاضحى او د وړوکی اختر شپه او د لوی اختر شپه دا هم ژوندۍ کول لا مستحب دي او پیغمبر سلام فرمایي چې کم کس دا دوش په ژوندۍ کې یعنی به دوش په باندې عبادت وکي عام طور باندې خلک خپل خوشالیانو کې او خپل سوداګرو کې ډېر چا خیال نه یا روجي نیولې ستړي شي نو پیغمبر سلام فرمایي چې کم کس په دې دوه دا دوش په ژوندۍ کړي الله پاک به دا ځله په اورز باندې نمبر کوي کوم باندې الله پاک ټول ژوند مري مطلب دا د قیامت په باندې ځله بجوندې ويستحب احياء ليالي 10 ذي الحجه او مستحب دي ژوند کول د لسم ذي الحجه شپه لسم ذي الحجه شپه یعنی د اولنې لش په د ذو الحجه د ذو الحجه د اولنې لس ورځې نه دي ذو الحجه بیا شروع دا هم برکتي ورځې دي نو د شپه د ژوند کول مستحب دي ويستحب احياء ليله النصف من شعبان او مستحب دي ژوند کول د شعبان 15 شپه یعنی نیمه شپه لکه مطلب دا چې د شعبان هغه نیمه شپه جدا 15 شعبان موږ دوه شو قدر وایو شو قدر د شپه دا ژوند کول يكره الاجتماع على احياء ليله من هذه الليالي مکروه د اجتماع په ژوند کول د دې شپې د دې شپونه مطلب دا کنه چې لکه دا شپه ژوند کې او ته د شپې عبادت کوو خلکو ته اعلان وکړي چې هغه نن به ګوره د شپې ټول شپه موږ عبادت کوو تاسو ټول به جمعتونو دراسه سره د بسترونه او موږ به یو ځای نفلونه وکړو یو ځای به موږ دعاګانې کوو نه دا باندې کې که څوک خپل باندې راتلل جمعه ته جو راتلې چې موږ په جمعه کې الحمدلله دا موږ اعتکاف کیو نو بیا کسان د شپې راځي د شپې جو عبادت کوي دا کې بیا په 2 بجې باندې شپې ذکر اسکار کوي دا نه بعد دعا کوي نټو خلک په راځي ختمونه کوي دا کې په ځان نو دا باندې کې आवाज باندې کې اعلان باندې کې چیرې ټول لا چې د شپې په جواب باندې شپون د سنت نه ده پکا يكره الاجتماع ومكروه الاجتماع على احياء ليله فجوندي کول د شپې من هذه الليالي د شپونه اذا كان الاجتماع بتداعي کله چې دا اجتماع په تداعي سره تداعي معنی اعلان خلکو ته دعوت ورکول چې الک را بشي اما اذا كان الاجتماع بدون تداعي کله دا اجتماع بغیر د تداعي او بغیر د اعلان کولو نو فلا باس به په دې کې بیا سبق نشته مطلب دا بیا جایز دي چې خلک ټول بجاو باندې نو بجاو باندې په عبادت کې ثوابي وذا خو نقشې لیکل چې الصبح لیکل بیا سنت مؤکد قبلیه دو رکعات سنت غیر مؤکده قبلیه مطلب چې د فرض نماز کولې دي بیا دو رکعات فرض بیا سنت غیر مؤکده بعدیه دا به نشته واجب ملاحظات بیا ظهر سلور رکعات دي او سنت بیا سلور رکعات فرض دي دو رکعات سنت مؤکده بعدیه دي او ملاحظه الفرض رکعتان فی السفر چې په سفر کې به فرض سلور رکعات په ځای باندې دو رکعات دي په عصر کې سلور رکعات فرض دي سلور رکعات سنت قبلیه دي بعدیه نشته دو رکعات په سفر کې دي په ماقام کې سنت نشته درې رکعات فرض دي بیا دو رکعات سنت مؤکده دي او وی تر پکې نشته
دای کې سفر کې هم 3 رکعات وکړي او عشاء سلور رکعات سنت مؤکده مخکې بیا سلور رکعات فرض 2 رکعات سنت او 3 ویتر او فرض په سفر کې 2 رکعات کوي او په جمعې په ورځ باندې لاول سلور رکعات سنت مخکې بیا سنت غیر مؤکده په کې نشته 2 رکعات فرض دي او بیا سلور رکعات سنت مؤکده بعدیه او الخطبه قبلها د دې نه مخکې به خطبه وي او عیدین د اخترونو منځونو کې دې کې سبا دغه پکې نشته دی ټول واجب دي لکه نور مویتر پکې نشته دغه پکې نشته دی سنت پکې نشته او فرض پکې نشته دی او الخطبه بعد هدرین او خطبه ده او تراویح شل رکعات سنت مؤکده دي قبل الوتر في رمضان په رمضان کې د وتر نه مخکې لکه پوه شوې دی باندې نو دا عام حالتو کې چې کوم خلک مونږونه به وس پناست باندې مونږ کول پس ولې باندې مونږ کول په کشته کې مونږ کول په جهاز کې مونږ کول پس بس کې مونږ کول دا غي طریقه وکړي واړه